د هلکانو مدرسه ده، دلته کې ماشومان دي، حفظ دی د کتابونو مدرسه. دا مخامخ د هغې دپاره د غواګانو یو فارمو او د خصوصي طور باندې هم د دې ماشومانو د دې مدرسې چلولو دپاره ډېر لوی کردار ادا کولو. دغسې دې مدرسه کې چې کوم د غلې سټوریج و نو هغه تاسو ته مونږ وښولو چې هغې نه دلته نه 80 منه غنم هغه غلو ټرالۍ کې اچولي دي، وړي دي او پولیس تر اوسه پورې FIR نه یې درج کړی. دا بایپاس روډ باندې دا مدرسه په روډ باندې او بیا په GT روډ باندې د پښتون ګړی. نو زه ګڼمه دا GT روډ شو کېدل دي، دا GT روډ نه غلا ده، دا پوره نوخار نه غلا ده او دا د ټول قوم نه غلا ده. ورسره مخامخ دا د ایمنې کور دی او داسې ځای هم نه دی چې چېرته میره کې پراته دي، خو پرله پسې دلته نه مختلفې غلاګانې وشوې. سولر سیسټم د هغې غلا هغه وشوه، بیا ورپسې دلته نه غنم غواګانې لاړې، بیا غنم لاړل. نو دا څه معنی لري؟ زه به ویم چې دا د دې ټول نوخار د انتظامیې د پولیس افسرانو د پولیس ډپارټمنټ دا د هغه چې کوم وردي ده نو هغه مینار پاکستان کې دې ټایم کې ځوړنده ده. یہ نقب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے وہ لوگ چور داخل ہو گئے ہیں اور اس کے بعد یہاں جو گندم پڑے ہوئے تھے تقریباً 70 من گندم وہ یہاں سے اٹھا کر دروازہ کھول کر یہاں سے لے گئے ہیں. بائی ٹرک یا کوئی اور گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور وہ بھر کے وہ لے گئے ہیں. اور اس کے نزدیک بالکل نزدیک اس کے بالکل ساتھ والے یہ جگہ جو ہے MNA صاحب کا ہے ذوالفقار جی. زمونږ الحمدلله دلته د مدرسې دي، 2 مدرسې دي او دې سره زما خپل دلته کې فارم هم دی، هغې کې څاروي غواګانې میخي وغیره. نو د جینکو مدرسه هم ده، هغې کې تقریبا مونږ سره 1.5 پورې جینکې داسې سبق وایي، دور حدیث پورې هغې کې اسباق دي. او د هلکانو مدرسه ده نو هغې کې مونږ سره تقریبا 200 پورې ماشومان هغه حفظ ناظره او د کتابونو توضیح کې دننه سبق وایي. زموږ د هلکانو مدرسه هغه علاقه یې لویه ده، تقریبا 24-25 کنال ځمکې باندې هغه ده او هغې کې یعنی د کتابونو په مسجد کې درس کیږي او باقی د حفظ د لپاره مختلف دارونه دي، هغې کې دننه سبقونه چلیږي. نو پی در پی مخکې داسې ابتداءً زموږ چونکې د کلي اړخته ده نو یو پیرې واقع وشوله چې یاره د مسجد نه انورټر پټ شو او هغې سره چې دی ورسرې بیټرۍ وغیره دا یو واقع وشوله. نو بس زموږ دا ذهن و چې یاره کیدای شي دلته کم داسې خلک او هلکان ملکان یې هغوی داسې نشیان وغیره یې هغوی کړي نو دا مره توجه مو ورنه که، خو بیا هم زموږ استادان فکرمند شو ځکه چې اداره لویه ده نو هغې کې تقریبا مونږ سره 14-15 استادان هم دي، معلمات هم دي، استادان دا ټول دي. نو هغوی کوشش وکړو نو هغه مونږ ته بیا د دې پورې غاړې د ډیرې په هلته یو کباړي سره انورټر ملو شو. هغه انورټر و یعنی قیمتي و، خیر هغوی نه مونږ انورټر دې خوا د ډیرې زرداد طرف ته نو بیا مونږ هغه انورټر روړو. بس مونږ وی چې واپس الله راکو ملو شو نو بس دا مره توجه مو ورنه که. بیا هغې کې د مدرسې شروع کې مونږ یو دکان غونتې بیل جوړ کړو. زمونږ ذهن دا و چې یاره زمونږ چونکې فارم کار دی نو صدپې او کار بدلته شروع کوو چې د هغې نفع مدرسې ته راځي. نو خیر هغې دپاره څه دا چې کوم کینونه یې لوښي دا پراتو. بیا د هغې هغه چې کوم دکان غونتې مو جوړ کړو د هغې کړکۍ چا ماته که او هغې نه هغه 15 تقریبا 10-15 کینونه و قیمتي هغه چا وړي وو. نو بیا هم زموږ هماغه ذهن لاړلو چې یاره یو پیرې هلته واردات وشو دلته وشو نو دا به مو د داسې
کسانو نشیانو کاری ورکې داسې بعض طلبا شپم کوي موږ ویزا خپل پیرامو لگا زیاته مضبوطه کا او کسانو ته مداسه وي بیا دلته الله شان دي چې غنم د مدرسې د پاره شو نو هغه غنم وغیرہ چې دی موم اخیو تقریبا شپېته او یا من غنم نو امم د مدرسې کوارټر کې هم کې خودل چیرې هم د زینب مدرسې باندې طلبا باندې استعماليږي یا که خرڅو هم د زینب خرڅ کو هغه د الله شان چې چا کندرو کو او د بار نه د کوارټر دیوال کې سوريو کو او پاغه دنه لاړل او دا بوره هغه یوړل نو دی وخت کې مونږه او یا منه تقریبا او یا نه بزیاتو ځکه چې 50 بوره وي غټي 50 بوره وي نو دی وخت کې مونږ بیا لک پدی باندې فکرمندم شو چې یاره دا د نشیانو کار نه دی ځکه چې داسې پلانینګ سره چې یاره څوک راشي او هغه گاډي ودري او بیا د هغې نه پس هغه باقاعده دیوال مات کی او بیا سوریو کی او هغې نه هغه بیا بورې اوچتولم یو ګران کار دی دا مر آسان نه دی نو دا بیا دی کې دا خبره مشوله چې مخامخ هم زونګ یو فارم دی نو ورسریم یو بل زونګ نه دی مطلب د مدرسې ته مخامخ نو هغې کې عام طور باندې کسان ایه نو دام یو عجیبه غونته خبره چې یاره پوره شپه کې اړو چاته پته ونه لګېدله او یا بورې یا شپېته بورې هغه بار ته وتل او بیا هغه لوډر کې یا سوزکیانو کې لوډ کول او بیا هغه یعنی داسې انداز کې دغه کول مونږ هغه وخت هم بیا کوشش وکړو دلته تانه والا ته موموي او دین علاوه چې دی هغه رابطه مو امنه صاحب سره موکا او هغه وی چې را ما پولیس والا ته وی سنا نتیجه خو نتیجه یې سمرونه وتله پولیس والا راغلل تحقیق موقع وکتله په بل ورځ باندې فورن دغه او دا شوی د زیارت او د جمعې د شپې کیو نو د طلبه چټي جمعرات له چټي وشي بیا غي جمعې پر ورځ د جمعې مازیګر له واپس راځي یا د خالی پر ورځ سحر سره راځي مدرسه کې اکثر نو مدرسه کې دامره تعداد نو کومګه پولیس والا ته چې سام روي چې را تاسو خپل تحقیق وکړئ او چې څه تاسو کوي او کوي چې یاره دا شی واپس ملو شي خو تقریبا 3 میاشتې د دې خبره مو شولې او دین مخکې چې کم دا واقعیات شوی دا چې کم انورټر تلو نو د دې خو شپږ و میاشتې وشولې او چې منس کې ورکه دا قانون لاړل نو د دې سلور میاشتې یعنی دا لګاتار داسې واقعیات خو چې کوم عملی طور باندې مونږه پولیس سره رابطه وکړو هغه ته مو نو هغه د دې غنمو د غلانه پس چیرې مقدار هم زیات او داسې یو ډېر عجیبه غونته خبره و او زموږ کلی کې عام طور باندې داسې واقعیات به مخ کې کېدل نه یعنی سب بیټری لاړې یا دغه لاړې یا داسې سواړو واړو سيزونه خو داسې د غټ اغلا ده او بیا کندر کول جی ټی روډ باندې او جی بیا دا غینه پس دا اوس چې واقعو شول چې را مخامخ فارم نه سلور غواګان لاړل نو اغم یو عجیبه چې را کسان غي راغل او غي په دیوال باندې چې دی افارم هم زونګ یو شاګرد دغه فارم غواګان ورته بلچا اچولې وي او د مهنت مزدوري کوله نو غریبانان خلک هم دی غیم پاغي باندې زور وروړي اوس هغه یعنی کور ته راتلل او په د باندې تماچا پولیس ته سلورو وانه دا چې کوم واقعیات شوي د دې اف ای آر لانچ کړي نه شروع والا خو مونږه ایت 2-3 وړو خوړو اطلاع نو ورکړي د دې غنم مونږه ورته ویلو نو هغه وی چې را مونږه کوشش کوو د کې ایت مونږ ویلو هغه راغلی مو یو پیره پولیس والا خو سه اف ای آر د دې نه اعلان شوی اوس دا موجوده چې شوی دی د کوم زما په خیال سره اوس پر اف ای آر نه د کړي او زما په خیال سره داسې وجم دا چې چا نغلا اوش ول دیم لګ او یاري دل غونته یعنی خلک یریګم پدې چې یاره
نن سبا خو د غلانو نه یریږي چې سبا دای به مونږ سره پته نشته څه کوي دام یو زړه غواړي چې هر غلطه دغه سزا ملو شي او هغه خپل دغه تورسي نو فلال لګاتار د غلاګان وشول او داسې ښکاری چې دا ټول د یو بل سره کړه ملو شوی یو کړه دا یعنی مخ کې وشوله بیا د غینه پس وشوله بیا د دوه بل وشوله او دای ته پوره یعنی اندازه وشوله چې را دای پدې څه توجه ورنکا دی بلې باندې هم څه توجه ورنکا نو زکه دا لګاتار داسې دغه شو صلی الله تعالی طرف ته متوجه او الحمدلله دا سینا وای ته پتو لګیدل نو دای مونږ هم لګ راويخ کړلو